أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین. څنګه چې تاسو ته معلومه ده زمونږ د تدریس سره وابسته لومبی ویډیو نمبر 11 چې دی نو هغه وشوه د هغې دویمه حصه په 12 نمبر ویډیو کې چې دی نو هغه ستاسو مخې ته پیش کوو. په هغې کې چې دی نو مونږ د تدریس طریقه د ابتدایي کلاس یعنی د نرسري دپاره بیان کړې وه. په هغې کې صرف د ماشوم سره چې دی په اولنو ورځو کې څه طریقه کار، په هغې کې مونږ تعارف ویلي چې د ماشومانو سره تعارف کول، د هغوی سره چې دی نو پرنګ کېدل، ازاد کېدل، د هغوی سره چې دی نو داسې شي چې ته د هغوی سره چې دی د یو دوست یا د یو والد حیثیت ته راشي، ورسره د هغوی سره د نظمونو په ذریعه باندې آغاز کول. د نظمونو یو قسم مونږ چې دی د مچھلی کا نظم چې دی د ویډیو په آخر کې ووي چې دا نظم چې دی د هغه ته د اشارو په ذریعه باندې ویل پکار دي، ځکه چې د اشارو سره ماشوم ته د هغې الفاظ یا د هغې جملې ریفرنس چې دی ټچ وي، نو هغه چې کله هغه اشاره کوي نو هغه ته خود به خود چې دی نو هغه د هغه میموري ریکال کېږي، واپس کېږي او هغه ته یادېږي. په دې وجه باندې څومره چې په د زباندانۍ سره وابسته نظمونه دي نو د هغې سره که اشاره وشي نو هغه که خپله مورنۍ ژبه نه دویمه ژبه یې سیکنډ لینګویج یې قومي ژبه یې نو هغه به چې دی نو د هغه دپاره اشاره ډېره زیاته فایده کوي. او دا بیا وروستو په تدریس کې به هم په کار راځي، لکه کله چې مونږ انګلیش ښیو په هغې کې ساده جملې ښیو یا مونږ اردو کې ساده جملې ښیو نو په هغې کې به هم مونږ د اشارو نه کار الو. نو دا اشارې چې دی نو نیم تفهیم دی او ژبه چې دی نو دا په کتاب کې کمه او په پریکټس کې زیاته زده کېږي. نو کوشش به دا کوو چې د هغې سره هلکا پلکا جملې چې دی نو دا مونږ د هغه کومه ژبه چې زموږ ټارګټ وي چې د هغې سره وایو خو ورسره اشاره کول، لکه مطلب آئیے، بیٹیے، کتاب کھولیے، ٹھیک ہے. دا قسمه جملې چې هغه چې دی هغه ته دروازه بند کیجیے، برائے مہربانی، کھڑکی بند کیجیے، برائے مہربانی اپنی کتابیں کھولیے، اپنی کتاب بیگ میں رکھیے. یعنی اشاره چې دی لکه څنګه چې نظم کې مونږ دا ووي نو هغه ډېره زیاته پر اثر وي د ماشوم دپاره او دلچسپی به هر لکه څنګه چې ما په دغه ویډیو کې وي چې د استاز به ځان نه بهترین مداري جوړي او دی به ډایرکټر هم دی، دی به ډرامایي شکل سبق ډرامې شکل ته اړوي، کیسه ګویه شکل ته به یې اړوي او بیا ته ګوره د وړو دلچسپۍ ته ګوره چې د وړو دلچسپي په سبق کې څومره ده. او بیا دا به نه هېرو چې دا زمونږ ابتدایي نرسري کلاس دی او دی بیخي چې دی نو نوی دی نو د ده سره به مونږ ډېر زیات ګزاره او محبت او د پیار دغه کو طریقه اختیارو. راځو مونږ خپل مخې ته د لینګویج نه اوس زمونږ هم د میتس هم زمونږ د دغې نرسري نه شروع کېږي نو د هغې دپاره به آغاز مونږ څنګه کوو. د هغې دپاره آغاز دا دی چې د ټول نه لومبی مونږ په کمره کې موجود اشیا چې دی د هغې شمارل په هغې باندې وکړو. غټ غټ څیزونه لکه وایټ بورډ ته مونږ اشاره وکړو چې په کمره کې څو وایټ بورډه دي، ټیک شو. اوبه لازمه ده چې یو وي دا دغه چې دی لومبی اقایي ده، لومبی د نمبرز چې دی آغاز د 1 نه کېږي نو هغه به د یو بیا دروازې غاړې ته اشاره چې په دې کې څو تنبیې دي نو هغې به د دوو دروازو دغه کوي. بیا دغه شان کلاس کې په څې به چې پنکې غاړې ته به اشاره کوي چې په کلاس کې چې دی پنکې شته نو په دې پنکه کې څو پرې دي نو هغې به وایي چې 3 دي نو 3 دي نو ته به ورسره په انګلیش کې مو وایي چې دا 3 دي او 3 بیټا دریو ته وایي او 3 ورته هم وایي. په قومي ژبه کې زموږ 3 وایي او په انګلیش کې ورته 3 وایي. نو دغه شان ورسره لږ لږ خو یاد ساتئ چې مونږ په نرسري کلاس کې چې دی اولنی ټارګټ صرف 10 پورې انسی دي. مونږ سره ډېر ښه ټایم دی، به یک وخت به ورته 10 انسی نه برابری. بس دا چې دی 2 پورې 3 پورې دی، بیا چې کله ته د دې لیکل کوې نو بیا خو به د 1 نه اړو ځای نه 1 ډے پر 1، 2 پر
سیکنډ دی. نو دغه شان د دې بیا ټریسنګ چې کوي، بیا لکه لیکل چې کوي، نو بیا به هغه چې دی نو بیا به هغه په مونږ صرف یو انسه چې دی نو په هغې باندې پریکټس کوو. په دې یو انسه دې 2 ورځې ولې ونه لګي، څه مسله نه ده، ټایم ښه کافي دی. او دغه چې دی زمونږ بیسک ټارګټ 10 پورې انسي تفهیم سره ماشوم ته ورښول دي. خو دا خو لا نه دي، دا خو لا ما تاسو ته د آغاز د ورځو خبره مونږ کوو، خو د دې ایسه راغله نو ځکه تاسو سره ما دوهره وکړه. بیا د هغې نه وروستو چې دی ته ورته دغه هم ویلی شي وال کلاک، بیا هغه ته خپل د جسم غاړې ته متوجه کړه چې ستا په وجود کې چې دی بیټا خوله سوره دي، نایبه تا ته وایي چې خوله خو یوه ده. بیا پسې چې دی نو 2 ته ځې، یاره غوږونه سوره دي، نو هغې به تا ته وایي چې غوږونه 2 دي. بیا سترګې سوره دي، نو سترګې به هغې تا ته وایي چې 2 دي. بیا پسې داسې چې دی نو لږ وسعت ورشه، ګوتو له ورشه، لاسونه څو دي 2، نو بیا په لاس کې چې دی ګوتې سوره دي، نو هغې به تا ته 15 ته ورته هغې متعلقه 3 4 2 دا لکه ستا د ډیلي بیس دغه دی چې ته د خپل د ده سره قریب ترین سیره د وجود دی هغه. او دغه شان بیا په هغې کې چې دی د هغه د خپو ته راوستل. بیا په دې کې بل اهم څیز چې کوم دی د میت سره وابسته کلرز دي، د کمرې کې چې کوم کلرز دي مختلف، هغه ورته د هغې طرف ته متوجه کا چې بیټا دا د بورډ رنګ څنګه دی، نو هغې به په خپله ژبه کې وایي چې سپین. بیا ورته ته دا اردو کې هم ورړولی شي، انګلیش کې چې سره دې ته چې دی بیټا وایټ وایي، دې ته چې دی نو سفید وایي. دا ته بیا یو دغه چې دی نو هغې ته به یو کلر متعارف کوي، خو کلرې به هم ډېرې زیاتې نه صرف. نو بیا به ټول کلاس کې سپین کلر ګوره، وایټ کلر. بیټا وایټ څه دي، وایټ څه دي، وایټ څه دي. په سوره کمره کې د هغه په وجود کې د هغه کپچا کپړې پکې مطلب وایټ روړي دي، سپینې نه. هغه ټوټلی په کلاس کې د وایټ کلر سر دا د یوې ورځې چې دی نو دغه د کار دی دې کې دا ما چې کوم څیزونه وښو دا به یک وګورې نه دي، دا صرف تاسو ته ټوټل د میتس د کنسپټ کلیر کولو دپاره چې دی نو دا دي. دا ته تقسیمولی شي، نن په یو شي خبره وکړه، بل ورځ په بل شي وکړه، ته به په ځان بوج بالکل نه راولې، مدرس په ځان بوج نه راولي چې دا ما نن دا زده کړي دا به ټول زهم نه. دا ستا سرګرمۍ دي، دا ځان سره فاکټ کې وساته، د ټایم مناسب یو سرګرمي راله او هغه چې دی نو امپلیمنټ کوه، انشاءالله ریزلټ به زبردست راځي. بل ورځ بیا ته ریډ کلر تلاش کا چې ریډ کلر کم دی. بیا تا سره چې دی نو ته په بورډ باندې هم رنګونه اکثري په یو کاغذ باندې ریډ کلر جوړ کا، یو ګول دایره شکل کې جوړ کا، هغې له ریډ کلر ورکا، ریډ ورته ولیکم چونکې هغې ABC لاندې د ویلي اسپل سره کار نه لري، د سپل نه به یې لرې ساتې، سیده ساده ریډ. خو لکه ورته مو وایي سور ورته مخامخ کا، وایه مه خیر دی که ته ورته نه وایي چې سور نه دی، ریډ، دا ریډ، دا ریډ، دغه شان ګرین کلر. بیا په دغه کمره کې ریډ کلر تلاش کول، دغه شانتې بل ورځ بل کلر، او هغه بیا په ټول کلاس کې په هغې کې چې کوم موجود اشیا دي د هغې شکلونه د هغې سره ټچ کول او د رنګونو تبهیم ورکول. بیا هغې ته هوم ورک هم ته حواله کولی شي چې په کور کې بیټا نن سبا به مانګله چې دی وایټ کلر کې پلان کې سیز به چې دی راوړی، چې هغه خو چې هغه ګران نه د دکان نه، چې هغه مونږ ته په اویلیبلي په اسانه باندې د ریډ کلر متعلق ورته دا ویلی شي چې بیټا خو چې ټول واړه نه ته ریډ کلر راوړه، ته ګرین کلر والا څه شی راوړه، کپړه ټوټه راوړه، کاغذ راوړه. ټیک شو. نو هغه به ماشومان به په هغې کې په کلي کې مینوالي په چې کور ته لړ شي، نو هغې به په کور کې هم د دغې کلرز چې دی دغه کوي، تبصره به کوي، په هغې به خبرې کوي، د کلرز تفهیم به هم هغې ته ځي، او دا بنیادي سیز دی. دغه شانتې چې دی شیپس چې دی هغه د میتس چې دی نو زموږ بنیادي دي مشهور چې کوم شیپس دي، مستطیل دی، موږ سره مربع ده، موږ سره چې دی نو چوکور دی، زموږ سره چې دی نو دایره ده، زموږ سره چې دی تکون دی. نو په کلاس کې به اول هغې ته د یو شی خو ته به ورته لا وایې نه چې دا زه تا ته مستطیل یم، یا ته به ورته وایې داسې شکل ما وګورئ چې د هغې 2 سایډونه یو شانتي او 2 یو بل ته برابري، 2 اوږده یو شانتي او 2 لنډي یو شانتي. نو هغه به د میز ته تا ته اشاره وکړي، بورډ ته ورته اشاره وکړي، عموما چې دی نو دا په مستطیل شکل کې وي. دغه شانتې دایرې شکل کې به ورته ووایي کلاس کې دایرې نو وال کلاک موجود نه به وي چې ګول سیزونه څه دي،
تاسو کلاس کې ګول خدا یو شیپ په یو ورځ کې ښوولي، ځکه چې دا یو مستطیل په ټول کلاس کې دی تلاش کوي، خپل کتاب ته به وګوري، دغه خپل بیگ شیپ ته به وګوري، د دروازو د کړکوس شیپ ته به وګوري، دغه شانته چې دی د بورډ شیپ ته به وګوري. نور هم په کمره کې موجود سیزونه دي چې ستا ډیر مواد چې دی تدریسي ستا په کلاس کې موجود دي، صرف هغې له ذهن هغې غاړې ته متوجه کول دي او وړوکي ته نوټس کول دي. نو شیپس چې دی نو دا به هم ستا وشي چې دا ستا بنیادي چې دی نو سیزونه دي. او دغه شانتې چونکې زمونږ د دریو سبجیکټ چې دی د هغې طریقې تدریس سیم دی، یو شان دی، اردو، پښتو، انګلیش. د دې دریو واړو طریقې تدریس سیم دی. د دې دپاره کمې حکمت عملی چې دي، کمې سرګرمۍ چې دي، هغه بالکل یو دی لینګویج کې، هغه به اکه صرف شکل به یې بدلیږي، ژبه به یې بدلیږي. لکه مثال په طور موږ به کوشش کوو چې وړو ته کیسې سناو کو په پښتو ژبه کې هم په اردو کې هم. هغه کیسې هغه د اوږدې کیسې نه چې په 3-4 څپو په 5 څپو موجود یو کیسه نیمه ګنټه لي، یوه کیسه جست 2-2.5 منټه چې هغه اخلي، هغې کې اخلاقي کیسې. استاد په خپله ماهر دی، زه خپله ما وړو ته ډېر شي کیسې د اخلاقي جوړې کړي دي او هغه مې وړو ته مهیته کړي دي، پای کې یو مورل هغې کې یو نتیجه اخر ته رایستل چې د هغې نه واړه مزه هم والي، خوند ترې نه هم والي او د هغې کې چې دی د هغې تعلیم او تربیت ورسره هم وشي. نو کیسه ګویي چې دی دا ډېر زیات دی، په هغه کتابونو کې هم وړې کیسې ورکړي دي د هغې په نصاب کې. نو دا ستا د نرسرۍ کلاس دپاره ابتدایي آغاز چې دی هغه به تر دې نه کوي لا ABCD یا مطلب ا یا 1 2 3 په شیپ کې، په شکل کې، په لیکلو کې، په ویلو کې دې مرحلې ته لا نه رسېدلي. کافي ورځې ته په دې واله، په هغې ته 10 ورځې مغستې شي، په دې ته 15-20 ورځې مغستې شي. زموږ سره کم از کم تعلیمي ټایم چې دی 5-6 میاشتې داسې دي چې کمپلیټ چې دی نو سالمې چې دی نو د تدریس دپاره وي. نو ته په هغې کې بیا به انشاءالله دا دې خوا ده کوي، خو د ماشومانو دلچسپي پیدا کول، ماشومان سکول سره مانوسه کول، ماشومان چې دی هغې ته د کلاس انوایرمنټ، د کلاس فضا چې دی دوستانه کول، هغې ته د کور په شان ماحول جوړول. او یو خبره یاد ساتل بله ضروري، هغه دا چې کم از کم 1 ګنټه 1.5 ګنټه د دې نه سوا دا ټایم وشي نو ماشومان چې دی نو هغه بار ته رایستل د موسم د حالات د خپل سکول د تقاضو مطابق. که روډ وي نو ډیر زیات احتیاط به کوئ چې ماشومان په طریقه روزي. کم میدان ته یې بار کوئ چې هغه د هغې سطح همواره او ټیک وي نو دی را بار کا 1 by 1 اوبه پرې وڅکوه، ځکه چې کله ماشومان داسې کوي چې هغوی بار ایک یا د 2 تقاضه کوي یا د اوبو، نو ستا کلاس مسلسل ډسټرب وي. نو هغې ته یو دغه ورکه، یو تربیت ورکه چې بیټا آغاز کې به تاسو ځان فارغ کوئ کلاس کې چې کینو، لږ ساعت پس به انشاءالله وقفې له زو که خیري بار نو واړه په یو ځای بار کا، د هغې د 1-2 تقاضې وکړه، نو کلاس کې به ډسټربنس هم نه او واړه به نه وي شي تا هغې به فرش شي، تازه به شي. د هغې چې دی ماشومان کنسنټریشن مسلسل برابر نشي ساتلی. دا د هغې غټه مجبوري ده، دا د هغې فطرت کې، دا د هغې په نفسیاتو کې دي چې هغې تنګېږي، هغې تبدیلي غواړي، هر وخت ځان بدلول غواړي. لہذا ته ورسره د ځان په شان کار نه کوي، د هغې د تقاضو مطابق به صحت په صحت د خپلې سرګرمۍ بدلی به او هغې له به ریفرش کېدو موقع ورکوي چې هغې تازه. بعضې کلاسونه به د بار به څنګه الو، چرته چې زموږ سره برنډې پخې مضبوطې دي، په سکولونو کې فرشونه موجود دي، پای کې به څه سرګرمۍ کوو انشاءالله. دا به په راتلونکو ویډیوګانو کې مونږه آوټ ډور نه به مراد زما د سکول نه بېخي د ور نه د سکول په غولي کې دننه چې دی نو مونږ به څه داسې سرګرمۍ کولی شو چې ماشومانو د تدریس ضرورت هم د هغې پوره کېږي او واړه ریفریش ومي او کیل کې هغې دغه چې دی تدریس ومالي. ډېره مهرباني، یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.